اصول تخریج دراسة الاسانید دکتور محمود طحان رحمه الله. دا صفحه نمبر 36. اوس دا یو بل کتاب دی چې په هغې باندې لغو نه باس کوو لکه اور هغه د مخکني سره د دې دا تعلق دی. حافظ ابن حجر رحمه الله وی اما بعد صفحه نمبر 34 ته فقد وقفت على تخریج احادیث شرح الوجیز. ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه وی پس د بعد ما اطلاع مندله په تخریج د احادیث شرح الوجیز باندې هغه د چاو امام ابو القاسم رافعی شکر الله سعیه چې الله دی هغه کو دین جماع او امام ابو امامه ابن نقاش او علامه سراج الدین عمر بن علی الانصاری داو د مخکې دا ذکر وشو. اوس د دې لپاره طریقې تصنیف دلته څنګه ده، و طریقه فی تصنیف هذا الكتاب، او طریقه د تصنیف دا کتاب کې تشبه طریقه تصنیف کتابه، هغه بالکل مړی هغه طریقه د تصنیف د کتاب د هغه مخکنی چې هغه الدرايه فی تخریج الاحادیث الهدایه دی الى حد کبیر یو کافی حتی و اراد الحدیث فیه، هغه راوړ دی حدیث په کې مرتب په ترتیب د ابواب فقهی معنی فقهی ابواب یې لحاظ کړ دی او په هغې کې هغه حدیث راوړ دی. ویلیک نموذج من تخریج بعض الاحادیث فی هذا الكتاب، او تا ته موږ مخکې کوو یو نمونه د بعض احادیثو په دغه کتاب کې. قال حافظ رحمه الله، هغه نمونه دا ده حدیث علی رضی الله تعالی عنہ روایت ته ان عباس سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم فی تعجیل صدقته قبل ان تحل فرخص له. حدیث دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه عباس تاسو کو په تعجیل د صدقه کې چې ایڈوانس کې آیا د زکات ورکول شي نو کې من قبل ان تحل مخکې د حولان حولنا فرخص له، پیغمبر ته اجازه ورکړه. و دا دی حدیث متن دی د دې مختلف طریقې سره علماء تخریج کړ دي. نو اخرجوا احمد و اصحاب السنن دې تخریج کړ احمد بن حنبل، اصحاب السنن او حاکم دارقطنی بهقی. سنن مراد دغه دی دغه ترمذی او ابن ماجه نسائی دا کتابون دي او ابو داود او دارقطنی بهقی من حدیث د حدیث چانه د حجاج ابن دینار نه، هغه د حکم بن حجیه نه، د عن عدینا عن علینا، یعنی مدار حدیث په علی باندې رواه الترمذی. دا روایت ته ترمذی دی، روایت اسرائیل نه حکم ان حجر عدوی ان علی، دلته هم علی دی لیکن دلته ترمذی روایت کی اسرائیل راغی، هغه بیا روایت ته حکم نه کوي لکه، او بیا د حجر العدوی نه کوي، هغه د علی نه کوي. او بیا دارقطنی دا ذکر کړ دی الاختلاف فی الحکم، هغه بیا اختلاف کړي په حکم باندې، یعنی نور روایت یو شی په اختلاف په حکم راغل دی. ورجح روایت منصور، هغه ترجیح کړ روایت منصور لرا د حکم نه، او چې هغه روایت کې د حسن بن مسلم بن یناق نه، هغه د نبی صلی الله علیه وسلم مرسلان. وکذا درنګ رجع ابو داود ترجیح ورکړ دی ته ابو داود. وقال بهقی وی چې ویل دي چې امام شافعی ویل دي رویان نبی صلی الله علیه وسلم مروی نبی صلی الله علیه وسلم تصلف صدقه مال لباس. تصلف معنا سو ایڈوانس کې صدقه واغستا د مال دی عباس نه قبل ان تحل مخکې د حولان حولنا قال لا نو تیر شو، یعنی اخذ صدقه ماله قبل عامین، دو کالا پر روایت کې راځي چې مخکې لکه ایڈوانس کې واغس. ولا ادری پتنی کې اثبتا عملا ایدا روایت ثابت دی اندې لکه. نو قال بهقی وی انا بذالک مقصود به سردار حدیث ته و یعذد حدیث د دې تایید کی حدیث ته ابو البختری دی علی نه نبی صلی الله علیه وسلم قال هغه دا دی چې انا كنا احتجنا، مونږ ته احتیاج راغی فاستسلفنا العباس، مونږ قرض واغسته عباس نه صدقه عامین صدقه د دوه کالو. نو اوس ګوره دا روایت په مختلف طرقو سره راغی. دا روایت ګوره اول نه چې دی دا ګوره د عباس نه دی، صحیح ده کنه. نه اول کې امام احمد بن حنبل اصحاب السنن حاکم دارقطنی بهقی په خپل طرقو سره ذکر کړی دی لک، او روایت تعلق چې دی بیا اخری کې علی سره دی. نو بعض کې مرسل راغی روایت او بعض کې موصول راغی، او بعض کې اختلاف په حکم استاد باندې چې بعض یو شانتی روایت کې یا بل شان روایت کې. نو بیا وی دا حدیث چې دی بیا د تایید کې حدیث ابو البختری چې کله هغه د علی نه روایت کې نبی صلی الله علیه وسلم وی چې مونږ ته احتیاج راغی نو مونږه قرض واغسته عباس نه صدقه عامین. نو رجاله ثقات، د دې روایت ټول رجال چې د ثقه دي. ها دومره خبره نفي انقطاع په دې روایت کې انقطاع شي، او په بعض الفاظو کې دا دی چې ان نبی صلی الله علیه وسلم قال لعمر، نبی صلی الله علیه وسلم عمر ته وی هغه دا انا كنا تعجلنا. ګور الفاظ فرق دی، بعض الفاظ انا كنا تعجلنا
هلته انا كنا احتجنا فاستسلفنا، منګه چې جلتی وکړه صدقه د مال د عباس کې عام اول په اول کال. او دا روایت بیا ابو داود طیالسی کړی د حدیث ابو رافع نه.